چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته ډېر غټ مشکلات مخې ته روان دي ځکه چیف جسټس قاضي فیض عیسی خلاف 16 ریټایر ججز چې کوم دي ای سپریم کورټ کې د پیټیشن دایر کولو اعلان کړی دی. سپریم کورټ کې د درخواست دایر کولو اعلان کړی دی چې ولې دله تاسو آئینی ترمیم کې دله ایکسټنشن ورکوئ. چیف جسټس قاضي فیض عیسی خلاف 14 ججز راپاسېدلي دي جی 14 ریټایر ججز راپاسېدلي دي او دله ډېره غټه مسله جوړه کړې ده. اوس آیا دغه پیټیشن ته به قاضي فیض عیسی ټینګ شي که نه؟ دی به خپله استعفا والی دی به ووایي چې نه د ما مطلب دغه آئیني ترمیم نه دی پکار د ما ایکسټنشن نه دی پکار. دی به دغه مطلب دا کم پیټیشن په چې دایر کیږي کم درخواست په سپریم کورټ کې جمع کیږي دی له به دی ټینګ شي که نه مقابله به وکړي که نه. کم 16 ججز دا پیټیشن دایر کولو فیصله کړې په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو چې دا کم 14 ججز دي او نور هم څه اهم اپډیټس دي چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. معروف کوټ ریپورټر دی حسنات ملک نوم دی هغه د دې خبرې دعوه کړې ده کاشف عباسي سره په یو شو کې ناستو هغه دا انکشافات کړي دي چې منیر اے ملک چې کوم دی دا یو وکیل دی د سره 14 ججز په شریکه باندې رابطه کړې ریټایر ججز دي چې موږ د قاضي فیض عیسی ایکسټنشن خلاف او آئینی ترمیم خلاف په سپریم کورټ کې پیټیشن دایر کوو. وکیل سره 14 ججز ریټایر ججز دي ای ور سره رابطه کړې د وکیل ته ویلي دي چې د ستا په ترو باندې مونږه د قاضي فیض عیسی ایکسټنشن خلاف او د کم آئینی ترمیم چې حکومت کوي د دې خلاف مونږه پیټیشن مطلب یو درخواست د یو کیس په جوړو جی د ترمیمي بل د پی ټی آی د کم آئینی ترمیمي بل چې کم دی د دې خلاف الریډي پی ټی آی په سپریم کورټ کې خپل پیټیشن دایر کړی دی. دا فیصله الریډي آئینی ترمیم باندې پی ټی آی الریډي خپل کیس چې کم دی په سپریم کورټ کې جمع کړی او د پی ټی آی کیس پشي یو ورپسې د 14 د ریټایر ججز دا کیس شي نو دغه ایکسټنشن معامله چې کومه ده دا ټوټلی وړاوېدو واله ده جی. بل پیپل پارټي او نون لیگ هم خپل د دې خبرې اعتراف کړی دی چې مولانا نه بغیر زمونږ ایکسټنشن معامله نه کیږي. مولانا نه بغیر زمونږ چې کوم ریکوایرډ سیټس دی موږ له نه ملاویږي نو موږ ایکسټنشن نشو کولی. دا پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون چې کوم خلک دی په خپل د دې خبرې اعتراف کړی دی. بل د پی ټی آی ایم ان اے سعد الله بلوچ چې کوم دی هغه هم دغه حوالې سره هم سبډیټس دی هغه ویلي دي چې زما ښځه او د ما لور اغوا کړلی شوي او بیا ما له هم ځایونه ښودلی کېدل چې ته دې ځای کې موږ له پیش شه. ما دی ته ووایي چې تاسو خواتین سره ظلم سختي مه کوئ زه به تاسو له پیش شم. زه چې کله له پیش شم زما سترګې وتړلې او نامعلوم ځای ته یې بوتلم ټول وخت یې ما ته همدا وی چې ته به زمونږ منې چې موږ درله څه وایو هغه به منې او که چېرې نه منې بیا به ستا دپاره حالات نه وي ښه بیا به ستا دپاره حالات خرابېږي. خو زه مخکې هم عمران خان سره وم او اوس هم عمران خان سره ما. بل آزاد کشمیر کې هم د پی ټی آی د کسانو گرفتاریانې شوي دي او گرفتاری نه پس دغه کسانو صفا الفاظو کې ویلي دي چې مونږ مخکې هم عمران خان سره او اوس هم عمران خان سره یو که مونږ باندې هر څومره ظلم کیږي هر څومره گرفتاریانې کیږي خو مونږ د عمران خان سات نه پرېږدو جي. نو دا څه اهم اپډیټس په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریکول. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.